اصغر باندې چې دا قرات د قران کریم کې دا جایز دی. وقال قوم لا يجوز ذلك له، یو قوم دا ویلی چې دا جایز نه دی مگر هغه صورت کې چې دا او د سبب د اختلاف سوګوي جایز دی سوګوي جایز نه دی. دا سبب د اختلاف څه شری؟ سبب د اختلاف دو حدیثان متعارضان ثابتان دي. ګور ورته دو حدیثان متعارضان دواړه ثابتان دي. ځکه که یو ثابت یو بل ثابت نه خو په ثابت باندې عمل او غیر ثابت پرې ده نه نه ثابتان دواړه ثابت. هغه دو احادیث چې متعارض راغلي دي، یو حدیث د ابي جهم دی پر رد السلام بعد التيمم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې سلام واچو تی باندې نو هغه صحابه نبی علیہ السلام باندې سلام واچو، نبی علیہ السلام تیمم او نو هغه نه بعد رد السلام وک. معلومیږي چې ذکر تبع او دس کې. دویم حدیث د علی رضی الله عنه دی. هغه وی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم كان لا يحجبه عن القرآن عن قراءة القرآن شيء. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام با د قرات د قران کریم نه یو شی نه معنی کوله الا الجنابه ما سوا د جنابت. نو معلومیږي چې بیا د قرات د قران کریم دا کول شي. دا دوه حدیث متعارض راغلي دي. نو ځکه سبب د اختلاف د دوه احادیثونو متعارض تعارض. نو جمهور داوي چې دغه حدیث د علی رضی الله عنه دا ناسخ دی، د حدیث د ابي جهم دا منسوخ دی. او څوک چې وای د ذکر د پاره او د واجب دی هغه ترجیح اول حدیث ته ورکړي او جمهور علما ترجیح دویم حدیث ته ورکړي. نو جمهور علما وای یو قران کریم تلاوت دی او لمس دی. تلاوت بیا او د څه کولای شي ډېر حکمتونه پکې دي. یو حکمت دا دی چې د الله تبارک وتعالى عظیم کتاب قران پاک قرات معطل پاتې نشي. جمع د سوګه او د اسباب نشته او بنشته تلاوت به پاتې. نو لہذا د الله ذکر به پاتې. نبی او دسا تا د پر تلاوت هم جایز دی. یو لا سرول دی مسکول دی لا یمسو الا المطهرون. وبه قال حدثنا علي بن مغني قال حدثنا لوح بن موضوع عن سعيد قال حدثني حسن بن مطوعين ابي ساسان عن المحل بن قنقش رضي الله تعالى عنه وانه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضا ولا يرد عليه فلما فرغ من وضوءه قال فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم فارشد سنه قال متعذرا للمهاجرين انه لم يمنعني ان ارد عليك الا اني كرهت ان اذكر الله عز وجل الا على طهارة علامه خطابی رحم الله وی. وفي هذا دلاله پدې کې دلالت دې پدې باندې چې سلام آغا چې پدې سره بعد خلف بعد باندې سلام اچي اسم من اسماء الله عز وجل. دلاله تبارک وتعالى په نومونو کې یو نوم دی هو السلام المؤمن المهيمن. وبه قال حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد قال اخبرنا حبيب وغيره عن الحسن عن المهاجر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وقال مررت به وقد قال وسلمت عليه فلم يرد علي حتى مر من وضوءه ثم رد علي. فذهب قوم ذهاب کړه دی او قوم ذهاب کړه دی او قوم اغه دې ته ذهاب کړه دی مراد نه حسن بصری دی ابو العالیہ اکرم دی. نو دی ذهاب کړه دی الی هذا ظاهر د حدیث د مهاجر ته فقالوا الی بغنا حين يذكر الله تعالی بشيء الا وهو على حال مگر پدا سے حال باندې وی يجوز له ان يصلي عليها چې پدا غبان حال باندې د او د سو کی معنا د او د سوي دا سی او د سوي چې من ته جائز کی دا سړی و قران کریم تلاوت کوي کني نه بکي. وخالف في ذلك اخرون خلاف کړي نورو مراد پدې سره طائفه د اهل حدیث او د حمید و غیره دی خلاف کړي دي. فقالوا دی من سلم عليه هغه سوچ سلام په واچول شي او على حال حدث تیمم ورد السلام سلام درت کی وان کان فی المصر اگر کا په مصر کې وی. وقالوا او دی وی فيما سوا د سلامنا فمثل قول اهل مقاله الاولى ويا هغه په شان ته صرف سلام د پر حدیث کې راځي تیمم بو وهي سلام نما سوا نور د الله تعالی ذکر چې دی هغه د پر باودس کې بیا د جایز نده. وكان مما احتجوا به في ذلك دار ود. حدثنا لي اليوم قال حدثنا محمد بن موسى بن عاصي وقال حدثنا حسين بن وسليمان بن شعيب
حاجة في شأن حاجة لابن عمر فقضى حاجته. وكان من حديث يومئذ أنه قال رجل ظاهر داد إنه أبو جهم رضي الله تعالى عنه ده. قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سكة من السكة په یو لار کې د لارو د مدینه منورې وقت خرج نبی له سلام من غایت او بولندا شک دراوی ده د دینه فارغ شي فسلم دا رجل عليه السلام باندې فلم يرد النبي السلام عليه السلام فلم يجبه حتى كاد الرجل قريب دا سړی توارا يغيبا چې غیب شي په سکه په لار کې فضرب رسول الله سلام بيديه على الحائط للتيمم نبی السلام فتيمم لوجهه ثم ضرب ضربه اخرى فتيمم لذراعيه. نو دې کې دلیل دی هغه چا د پاره هغه التيمم ضربتان ضربه للوجه وضربه للذراعين هغه د پاره دلیل دی. قال ابن عمر ثم رد النبي السلام عليه په رجل باندې السلام وقال النبي السلام متعذرا عن تاخير الجواب اما خبردار انه شاندار لم يمنعني ما نو من کړه مالرا دې خبري اوه أبو ذلك إلا أني كنت لست بظاهر وبه قال حدثنا أبي داود قال حدثنا شمع وقال ابن بشار قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن إسحاق بن عثمان بن أبي عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول فلم يرد عليه حتى أتى حائطا فتيمم وبه قال حدثنا أبي المواطن قال حدثنا شعيب بن ليث قال حدثنا ليث عن جعفر بن أبي عن عبد الرحمن بن حمزة عن عبيد مولى بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سمعه يقول أقبلت على عبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي الجهم الحارث بن سمة الأنصاري فقال أبو الجهم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بير جمل داغ جهد اغذینا چې پیجندل شو په دې باندې دا دی معروف و مشهور په مدینه منوره کې او امام نسائی ال ذکر کړي بیر جمل هو من العقيق دا د عقيق وهي صدا فلقيه رجل مراتنا ابو جامد فسلم عليه السلام على الرجل السلام النبي السلام سلام ردنك عليه حتى قال على الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام وبه قال حدثنا ابو سلمة عبد الرحمن بن عمر الدمشقي قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعدي قال حدثنا ابي عن عيسى بن عبد الرحمن الاعرجي عن عبيد مولى بن عباس رضي الله عنه کوم روایت چراغله د جعفر د اعرج ندا سروت دینو قالو سو قائل دی وجوب د تیمم د رد سلام د پارا اغي فهاد الاثار راغلی دي رخصنا للذي ذكر صدع کس د پار راغله يسلم عليه چې باغی باندې سلام واچولې شي مراد اثارنا اغه اثار دي چې کوم روایت راغله دي ابن عمر نه ابي جهمنا وهو غير الطاهر ان يتيمم تيمم دي ويرد السلام ليكون ذلك دا رد سلام بعد التيمم جواب للسلام چې دا جواب شي د سلام د پارا اغه وی دا رد سلام انما يكون على الفور دا رد سلام بالفور بجواب ورکه کتراخی وکي ته مشغول شي په داسه باندې نفات ذالک رد سلام فوت کیږي د دې مثال په منسله د مان د عید او د جنازې د اختر مونږ او جنازې مونږ چاغې د پاره ته مو وهله شي کله ویریږي د فوت کېدل نه دي د پارم ته مونږ دا اوها وهذا دا داسه د کماره خطر او خد پر شي قوم په ته مونږ کې جنازې د پاره ولین عیدین د پاره دا غیبا کله چې ویریږي فوت ذالک فوت کېدل د مونږ د جنازې د اختر اذا تو شوغلا کله چې دا سړی مشغول شي په طلب د اوبو باندې لوضوء الصلاه لپاره د اودس د مانده لپاره وقد ذهب الى هذا الترخيص دي تأذ منغ احناف دا مسلك مذهب دي وذكروا في ذلك حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا ابن ايوب الموصلي عن المغيرة بن زياد وطير عن عباس رضي الله تعالى عنهما في الرجل تبجه الجنازة بغتة بغير توقع جنازة على بغتة يناسب جنازة على مخك تيار وعلى غير وجود قال ابن عباس يتيمم ويصلي عليها على الجنازة اذا خاف فوت جنازینا لو تشاغل بالوضوء او دسبانی مشغول شي جنازه په فوچینو او تیمم دی وی جنازه دی کی شابه وبه قال حدثنا نبيل بن قال حدثنا ابن علي قال عن شيخنا من امر الى ابراهيم رضي الله عنه قال زكريا امير ويوسع من حسن مثله وبه قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة عن ابراهيم مثله وبه قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا عمر قال حدثنا سفيان عن ابراهيم مثله وبه قال حدثنا حسين بن نصر قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان وحماد عن ابراهيم مثله وبه قال حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعد قال حدثنا مخيم عن يونس عن الحسن ومغيرة عن ابراهيم وابي الملك وعطاء نحوه وبه قال حدثنا ابو بكر وابن مرزوق قال حدثنا ابو داود قال عن عباد بن عائشة
حدثنا ابو بشر الرقي قال حدثنا شجاع بن الوليد عن عبد الملك بن ابي ثانيه عن الحكم مثله فلما كان قد رخص هر کله چې رخصت ورکړې شو لپاره د چا تیمم پامسارو کې وجد خوف د فوت د چانه صلات نه په مانځ جنازه باندې یا پچا کې په صلات عیدینو کې وللئن ذلك د کدا مون د جنازه د اخترون چې دا فات کله چې دا فوت لم يقضي نو د دې قضای نشتره نو قالو دی ویا فكذلك رخصنا امدارنګ موږ رخصت ورکړې ته مون پام سارو کې رد سلام د پاره ليكون ذلك جوابا للمسلم چې چا سلام اچون کې د پاره دا جواب شي وللئن ذلك لان التيمم لرد السلام اذا لم يفعل كل سړی ونی کې لم يرد السلام سلام رد کیږي نه حين دین په دی وخت د بیا د صحیح د وجنت بیا د صحیح سلام څنګه رد کې نو فات ذلك فوت کیږي دا رد سلام چې هغه واجب بالفور دی و ان ردک تارت ک بعد ذلك ورسته تیرې دلو د دې وخت نه فلیس بذکر د دې مذهب دار چې جواب بالفور ورکه فلیس ذالک فلیس ند دا به جواب له د سلام نه پاره و اما ما سوا ذالک ما سوا د سلام نو د مند جنازینا او د عیدیننا مما لا يخاف هغه قبیلین دي چې نویریږي سړی فوت کېدل د دې نه من ذکر د ذکرنا قران کریم نه فلاین بغینم داغو دلته عذر دې ضرورت دې ذکر دې قضای نشته سلام چې کوم دې بالفور واجب دې د دینه ما سوا ذکر د الله قرات د قران کریم روانه فلاین بغي مناسب نه دې اي فعل ذلك چې وکي دا کار د الله ذکر وکي او سړی قران کریم ولي احد يوتر الا على طهاره نه مگر دا بلولي په طهارت باندې وخالفهم خلاف کړي فی ذلك اخرون خلاف کړي قد رخصا نو دې کې رخصت ور کړي ساقم دراوی د احمد نا امام زهری امام اوزعی امام شافعی مولا امام مالک رحم الله غیب قول دار چې تیمم د اختر د پاره جنازه د پاره قدرت فوبو لري د کویر د فوت کېدل د بیم جایز نه دی دیم جایز نه دی او مونږ وایو دا بعض علما وی دا جایز دی مبنا د خلاف په دی باندې دا چې مونږ د اختر د جنازه تقضى وتعاد اغيدا قزيرون بهم عاد ککن فوت کېدل متحقق کیږي احناف وینا لا تقضى ولا تعاد د دې عدم نشته د دې قضیم نشته نو لہذا د دې لپاره تیمم وهل جایز دي امام شافعی مولا امام مالک رحم الله امام ثوری او زعی امام زهری وینا جایز نه ده کاغوی قضیم راول شي عدم کول شي خو لیکن وخالفوا فی ذلک خلاف کړي د اشتراط د طهارت کې د قرأت د قران کریم د الله ذکر د فار اخرون نور مراد نه امام ثوری ابراهیم نخعی امام ابو حنیفه امام شافعی مالک امام احمد اسحاق ابن راوی فقالوا دی وی لا باس باغ نشته چې د الله تبارک وتعالى ذکر کې په احوال كلها پټول حالاتو کې کول شي من الجنابت جنابت کی وغیرها ما سوا د جنابت نه لکه حیض نفاس حدث اصغر ده جنوب سړی دی د الله قرات د قران کریم نشي کولای د الله ذکر کولای شي کلمو یا په ذکر باندې بسم الله وای د ذکر د پاره سبحان الله وای ذکر د پاره الحمدلله الله اکبر وای د ذکر د پاره یاد دینه ما سوا حیض خد د الله قرات د قران کریم نشي کولای البته ذکر کولای شي سبحان الله الحمدلله وای د ذکر د پاره بسم الله وای لا اله الا الله وای د ذکر د پاره ويقرأ القرآن قران کریم لوري فی ذالک پدې کې خلل جنابت ما سوا د جنابتنا نو لوري دا قران کریم فی ذالک په حالت د حدث کې دا مذهب د جمهور علما او د ما سوا د جنابتنا والحیض ما سوا د حیضنا نو فانه لا ينبغي د کشان در جائز نه لري صاحبهما صاحب د جنابت او د حیض د پاره یقرا چې ولولي قران کریم لرا د قران کریم لوستل نشي البته د الله ذکر کول شي په هر حالت کې کول شي لا اله الا الله بسم الله اگر کوي آیات د جو د خود ذکر په طریقې باندې دا کول شي سبحان الله الحمدلله دا ویل شي وخت جو فی ذلک وبه قال حدثنا ابن مسعود قال حدثنا ابو جريان شعبة عن ابي هريرة رضي الله عنه سلمة قال رحمه الله علينا ورجل منا یو سړیو زمنګ نه مراد ده زمنګ د قوم نه چې بني مروان دي وبعثهما دا رجلين ولګل فی وجن په یو جهت او جانب کې ثم قال بوتلینکما تاسع الجان علج ولکیږي الرجل القوي زخم هغه سړی چې مضبوطی او تکړی پهلوانی فعالج عن دینکما او تاسو چې دنو دفاع وکوي د خپل دین نه نو دی وجنا تاسو بچی دنو عمل کوي
او تاسو چې دنو عمل وکوي او دفاع به د چانه د خپل د دین نه بچی دنو هغه کوي. نو چې کله دا خبره وکړه نو قال عبد الله وی ثم دخل بداخل شو چې دنو چاته علی رضی الله عنه مخرج دخلات ثم خرج دخلانا فاخذ يواصل حفنه مما يچوم یو لپو به واغسله فمسح بها نو مسکړ په دیوانه وجعل مسح وکړه به شروع شي يقرأ القرآن قران کریم ملوستلا فرعانا کانا انکرنا علی منگ دوالا ولیلو منگ انکارو کو علی پدی بانی فی ذالک فقرات دا قرآن کریم کے بغیر دا اوداسنا فقال علی رضی اللہ عنہ لکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج وطلع دخلانا فیقرین القرآن منگ تی قرآن کریم رسول ویاکلو معنا اللحما منگ سر وخ خورلا. لیکن انضمام د اکل د لحم سره د قرات د قران کریم نه ولې وک د اشعار د پدی باندې جمع بینهما جائز ده بغیر د مضمضین او بغیر د اوداسنا لکه بچا کې پمانده کې نو دا جائز ده. وياكل معنا غړل د منصر اللحم ولم يكن يحجزه عن ذلك جمنکی د قرات د قران کریم نشي حدث ليس الجنابه ما سوا د جنابتنا نبی له صلوات و سلام د قرات د قران کریم نه بل شي معنا کول نه معنا دار نبی له سلام باو دسنو لیکن قرات د قران کریم لوستل دي. و به قال حدثنا ابو قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا شعبة قال حدثنا قال سمعت عبد الله بن سليمان انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ويقرأ القرآن. وبه قال حدثنا حسين بن نصر وسليمان بن شعيب قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا شعبة وذكر بإسناده مثله. وبه قال حدثنا محمد بن قتيبة قال حدثنا عجل قال حدثنا شعبة وذكر بإسناده مثله. وبه قال حدثنا فهد قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال قال عمرو بن مرة عن عبد الله بن سليمان عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل حال إلا الجنابة. وبه قال حدثنا محمد بن عبد بن يوسف السويسي قال حدثنا يحيى بن عيسى عن ابي ليلى عن عبد الله بن سليمان عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا القرآن على كل حال إلا الجنابة. قال الامام الهمام الحافظ ابو جعفر وی ففيما روينا منتاتر ویدو کد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اباحت ذکر د الله تعالی جائز علی غیر وضوء بغیر داوداسنا او بل تا جائز اباحت قرات القران کریم و اباحت قرات القران كذلك بغیر داوداسنا ومنع من کرشوی جنوب د قرات د قران کریم نه خاصتا دون بقیه الاذکار باقی کول شي. وقد روی روایت کرشوی د پیغمبر علیه السلام نه ايضا نمدارنګ فی ما يدل على اباحت ذکر د باری تعالی علی غیر طهارت نغداد. حدثنا قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا ابو جعفر عن الأعمش شيخ بن عبد الله عن شهر بن حوشب قال حدثنا ابو طبيعه قال سمعت عمر بن عباس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسلمين يبيت طاهرا على ذكر الله فينهار من الليل ما من مسلم يبيت ينام طاهرا تعبیر د بیبتوت سره وک زکه دا خوب غالبا انما هو ليلا دا خوب د شپې کیږي د لیلن وای کور دی د شم حکم دغه دی وایا فیتعارا نو دا سړی ویښ شي د خوب نه من لیل د شپې وایا يسأل الله تعالى شيء من امر الدنيا ولا الا اعطاه اياه ذلك شيء دا شی ورته ملاو شي و شی ک ملاو نشي نو ثواب به ملاو شي. وبه قال حدثنا نور قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال كنت انا وعاصم بن بحدلة وسائل وحدثنا عاصم عن شهر بن حوش بن ابي سفيان عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله اي انه لم يذكر من ذكر کړه فی حدیثی دا قول وایا على ذكر الله قال سائل قدم علينا راغ فمن ابو زبية فحدثنا هذا الحديث ولا اعلم الا انه اني ابا زبية قلت لحبايا عن معاذ قال عن معاذ نعم رواه عن معاذ وروايته معاذ رضي الله عنه نكن. وبه قال حدثنا ربيع الجيزي وقال حدثنا علي بن معمر قال حدثنا عبيد الله بن معمر قال زيد بن ابي منيسة عن اسم بن ابي نجودي عن شبر بن ابي وذكر مثله في ذلك هذا ايضا بعد النوم وفي ذلك بعد ذكر الله تعالى بعد الحدث وقد روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها من ذلك ذبا حد ذکر د الله تبارک وتعالى په حالت د حدث کې هغه نمبر ویت راغلی یو شعر راغلی هغه دا دی. قال حدثنا علي بن معمر قال حدثنا علي بن منصور قال حدثنا ابي زيد عن ابي خالد بن سلمة قال عائشة رضي الله تعالى عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر على كل احيانه على كل احيان النبي السلام د الله ذکر کول على كل احيانه على كل اوقاته متطهرا ومحدثا وجنبا وقائما وقاعدا وماشيا ومستجعا
په هر حالت کې د الله تعالی ذکر کړی دی. امام طحاوی رحمه الله وی ففيها د په حدیث د حضرت عائشہ رضی الله عنها کې با حد ذکر د باری تعالی راغله په حال د جنابت کې هو ليس فيه نشتره په حد د حدیث د حضرت عائشہ رضی الله عنها کې او نشتره په حدیث د چا کې د عبی زبیته کې د قرات د قران کریم نه یو شی قرات د قران کریم نه اغه نه چې د یو شی چې د نو دانشتره احتمال چې د نو دا لري چې اباحت د ذکر د باری تعالی چې د نو دا راغله په حال د چا کې د حدث کې. لیکن دومره ده په دې دواړه روایتو کې دې کې چې نه په حدیث د حضرت عائشہ رضی الله عنها کې نه په حدیث د چا کې ابي زبیته کې د قرات د قران کریم نه یو شی نشته نو احتمال لري چې مراد په ذکر سره نو غیر د قران کریم نه مراد دې نه ما سوا ذکر ته نه مراد ده. هو فی حدیث علی حدیث علی رضی الله عنه کې بیان د فر راغله په مابین د قرات د قران کریم او ذکر د باری تعالی کې فی حال الجنابت په حال د چا کې د جنابت کې یعنی حدیث د علی رضی الله عنه کې فر راغله په مابین د ذکر د باری تعالی او قرات د قران کریم کې ځکه هغه حدیث د علی رضی الله عنه دلالت کوي په دې باندې دال دې چې ذکر په حالت د جنابت کې جایز دی او البته قرات د قران کریم جایز نه دی په خلاف د حدیث د عمرو بن عنبسنا په خلاف د حدیث د چانه د معاذ رضی الله عنه نه ذکر دی کې لفظ د سوال لاغله دی ولیکن ولا يفهم منه دین سر د لا تعالی ذکر چې دین دا معلومیږي او التفر راغله چې قرات د قران کریم دا نشي کوله په حالت د چا کې د جنابت کې او دومره دا چې ذکر چې دین دا کوله شي په حالت د جنابت کې. اللهم صل علی الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه طيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الحائض تهل في الحج. باب دې په بیان د حائض خدای کې چې دا احرام وتړي د چا د حج نو احرام د حج وتړي نو او احرام د چا د عمرې وتړي احرام د حج او د عمرې دا تړلې شي حج عمره کولې شي ما سوا د طواف نه نو طواف باندې کې ځکه طواف په جمعات کې دی نور هر څه کولې شي ټول کارونه به وکي چې کله د حیض نه سړی پاک شو حیضه خزه پاک شو نو هغه نه بعد به غسل وکي هغه نه ورسته بیا به ولګي طواف هغه بداوي وایا. وبه قال حدثنا عبد بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الرحمن بن الله عبد الرحمن بن القاسم عن ابي عائشه رضي الله عنها وعنه قالت نفست اسماء بنت عميس بن محمد بن ابي بكر بشهاده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تغتسل الا نو داوی پیغمبر اسلام امر وکړ ابو بکر ته ان تأمرها چې حضرت عائشہ رضی الله عنها ته هغه ته امر وکړ حضرت عائشہ رضی الله عنها وی قال نفست ناغسوا بچه پیدا شو نفاسه شو اسماء بنت عمیس و محمد ابن ابي بکر باندې بشجرته شجره دا ذوالحلیفه سره یو زیده شپک میله د مدینه منوره نه لره دي نو نبی رسول الله سلام امر وکړ ابو بکر ته ان تأمرها چې د خپل خدای ته امر وکړ ان تغتسل چې ته غسل وکړه وتهل او احرام وتړ ان تغتسل چې ته غسل وکړه وتهل او هغه نه بعد احرام وتړه او دې ته د امر وکړه. د حیض او د نفاس یو حکم د شرعاً نو امام ابو داود استدلال په نفاس باندې نیولې دي چې جایز د احرام د دي په جواز د احرام د حیض باندې چې نفاسي خدي د پاره احرام دا جایز دي نو د حیضي خدي د پاره احرام دا جایز. وبه قال حدثنا محمد بن اسماعيل ومحمد بن اسحاق بن ابراهيم ابو هريره قال حدثنا مروان بن شجاع وسيد عن ذكر قال وجدت عطاء عن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج فصلى على الوقت ميقات وان تغتسلان غسل بکيو ګور احرام دا معنی نه ده کته پاکن غسل دی وکي کنه ولې چې غسل کې څه چل حیضه خضر غسل دی وکي کنه مېن کې غسل کې دا غسل ناروا نه ده دا واجب نه دی هغه بدن صفائی د پاره وکي البته دا چې حیض نه پاک شي نفاس نه به غسل واجب دی دا وکي دا غسل واجب نفاس خدا دا روانه د حج ته عمره ته بچي پیدا شو
یا خزه ده روانه ده مرض بیماری راغله دا به غسل وکړي احرام دې وتړي ټول افعال د حج دې وکړي طواف به نه کوي طواف ته به انتظار کوي چې کله پاکه شوه نو هغې نه بعد غسل یې وکړه نو هغې نه بعد د بیت الله شریف طواف دې هغه وکړي طواف دې بیا وکړي که د عمرې وي او که د حج وي نو طواف به هغې نه بعد کوي ځکه طواف جومات کې دی حیضې نفاسې ښځې دپاره داخلېدل جومات ته ناروا دی جومات ته څنګه دی داخلېدل ښځې داخلېدل ناروا دی ناروا تاسې به ناروا هلته وګورئ چې فیصل جومات ته لاړ شي چې دا ښځې پکې ګرځي ښځې تلل حرام دی حرام جومات کې هغې پکې قلار دیري اچولي او بربنډارې پکې شروع کړي خوراکونه پکې پیپسي بوتلونه پلتې پکې وهلي ښه برابرې نو ما دا کله نه ولیدلې دا بیماري په وخت کې بیا ډاکټر ته لاړه قاري صاحب یو زه فیصل جومات کې ماښام لمونځ وکړو مال صحیح دی مونږ چې لاړو لمونځ وکړو بار راوتلو شو یو حل دی یو حل مال قاري صاحب دا ولې دا خو نو دا دلته چوکیداران یې پیروي نه نو فیصل جومات خو وایي چې ته چې ښځې پکې ګرځي قاري صاحب خندلې بیا ښځې ته لاړې بیا خو فیصل جومات نه شو دلته څوک څه کوي وی دا ټول ګوره دلته هغه د غرمې غوبل شروع دی دا ټول لاغلي بس دغسې ګرځي نو دا راتلل ناروا دی حرام دی حرام ښځې جومات ته داخلېدله دا ناروا دی ځکه د الله د کور ځکه نو هغه خو و دغه ښځې دي دا چک کې نو په سلو کې چې دی نو 35 دانې دا به چې دی نو یا حیضي وي یا به نفاسي وي په لار جومات کې ګرځي قال ابو معمر ویا وقال ویلی دی چې ابو معمر فی حدیث کې حتی تر دې پورې چې دا پاکی شي سمانا مطلب دار زیاتواله کړه معمر په حدیث کې بعد قول غیر الطواف بالبيت لفظ حتی تطهر زیاتواله کړه دی وایا قال ان يقول ما زال من عمر الى قال قال ان بس رضي الله عنه ولا يقول من عيسى ولا قال المناسك الطواف بالبيت نو لفظ كلها ابن عیسی چې دینو دا ویل نه دی او دومره ویل دي قالوی وتقضیان المناسک قضیه د مناسک او وروړي او طواف بالبيت باندې راوړي باب الطيب عند الاحرام باب دې په بیان د خوشبوئی کې په وخت د احرام کې چې کله احرام تړې د احرام تړلو په وخت کې خوشبوئی لګول څنګه دی قال حدثنا قال ابي محمد بن قال حدثنا مالك بن عبد الرحمن بن القاسم عن ابي هريره رضي الله عنه قال كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم قبل ان يحرم ويحيى قبل ان يطوف بالبيت ثواب د بیت الله د احلال زیارت د پاره نو كنت اطيب امام نووي رحمه الله وی د حدیث دال د پدی باندې استحباب طیب کله چې اراده ګره یو د احرام په وخت کې خوشبوئی ده یو د اراده د احرام د خوشبوئی لګي اراده چا ده احرام ده یعنی استحباب د طیب مستحب ده په وخت د اراده د احرام کې ستا اراده چې احرام وتړم هغه نه مخ کې خوشبوئی ولګوي بیا څه پروا نه لري که دغه خوشبوئی تا مخ کې د حرام نه ولګوله دا باقی پاتې و بیم پروا نه لري حرام ده خوشبوئی په ابتدا کې حرام ده خوشبوئی چې ابتدا شروع کې په احرام کې احرام دې تړلې ده هغه نه بعد خوشبوئی لګي امام نووي رحمه الله دا د شوافع مسلک او مذهب بعض الصحابه تابعین فقها اغیم دا مسلک و مذهب دے لکه سعد ابن ابی وقاص ابن عباس ابن زبیر معاویه و حضرت عشر رضوان اللہ تعالی اجمعین امام ابو حنیفه امام یوسف رحمه اللہ امام محمد رحمه اللہ امام احمد داود ظاہری وغیرهم اغیم منعک خوشبوئی په وقت د اراده د احرام کې دا باندې لګي امام زهری امام مالک محمد ابن حسن یو جماعت د صحابه او تابعین هغه دا وایي چې نه بلګي کې اراده د احرام خوشبوئی باندې لګي دا حدیث د حضرت عائشہ رضی الله عنها چې راغلی دی دینه معلومیږي كنت اطيب لاحرامه قبل ان يحرم ولاحلاله ما بلغ قبل ان يطوف بالبيت دي کې تعویل کوي تعویل دا څه کوي
چې دلته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خوشبوئی لګولې وا هغه نه بعد نبی علیہ السلام غسل وکړه هغه خوشبوئی په غسل باندې تللې وا هغه تللې و د احرام نه مخکې د دې خبرې تایید د یو روایت نه کیږي هغه روایت دا ده بل روایت کې طیبت صلی الله علیه وسلم عند احرامه ثم طاف على نسائه ثم اصبح محرما پیغمبر علیہ السلام ته می خوشبوئی لګولې نبی علیہ السلام طواف په بیبیانو باندې بیا نبی علیہ السلام سبا کې احرام وته نو ظاهری معلومیږي چې حضرت عائشہ رضی الله عنها چې خوشبوئی لګولې ده دا د طواف د احرام د پاره نه ده دا خوشبوئی چې لګولې ده ل طواف نسائی مباشرت د نساء د پاره هغه نه بعد نبی رسول الله غسل کړي د غسل سره خوشبوئی لاړه او خاص کر چې نبی رسول الله والسلام د هر یو بیبي نه بعد غسل کړي دي د دې نه بعد بیا خوشبوئی باقی پاتې کیږي نه خوشبوئی نه باقی نه پاتې کیږي لیکن دا قول د حضرت عائشہ رضی الله عنها یو بل روایت کې راځي هغه سره تضاد ده ثم اصبح يتزحى طيبا نبی رسول الله سبا کا خوشبوئی ته نه تلنه موږ دا خوشبوئی قبل الغسل و امام مسلم رحم الله روایت نقل کړی دی ان ذالک طيب دا خوشبوئی چې وا حضرت عائشہ رضی الله عنها دا لګولې و دا هغه خوشبوئی ده چې دا په غسل باندې تللې و یو بل روایت د حضرت عائشہ رضی الله عنها ده هغه دا وی کأني انظر الى وبيز الطيب في مفارق رسول الله سلام گویا کې زاغ سپینواله د خوشبوئی د نبی له سلام چې دا سر دوه د کړو دی کې مالی دله وهو محرم نو د دینه مراد ده مراد نه ده چې دا خوشبوئی چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په سر کې ښکارېدله نو مراد اثر د خوشبوئی ښکارېدله جسم او جسیه نه ښکارېدله اثر معلومېدله خپل خوشبوئی دا نه و جمهور علما دا وایي چې طیب مستحب د احرام ده لحرمه دا ظاهر دی په دې کې جمهور علما طیب د احرام د پاره مستحب احرام د پاره خود د پاره نه ځکه دغه حدیث دلیل نسی کأني انظر الى وبيز الطيب وبيز الطيب په دې باندې دلیل نسی خو احناف دا مسلک دی امام ثوری امام احمد رحمه الله اغي دا وی چې دا معنی کوي چې خوشبوئی دا بنه لګي چې د دې اثر باقی پات نبی رسول الله خوشبوئی لګولې بیا غي نه بعد غسل وکړو د غسل نه بعد پیغمبر اسلام حرام وتر نو خوشبوئی په غسل باندې لاړ آیا وبي قال حدثنا محمد بن صباح حدثنا قال حدثنا اسماعيل بن زكريا عن الحسن بن عبيد الله عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها وعن قالت كان ينظر الى وبيس المسكين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى وبيس المسكين دا غپړه کېدلو د چاته مسکتا دا دلالت کی پچابانه چې بوینو وبیس هغه پړه کېدلو مستفی مفرق رسول الله سلام وهو محرم نو دی استدلال نیولې په دې باندې استحباب د طيب عند اراده الاحرام دغه حدیث دلیل نیولې موږ خوشبوئی لګولې دا یا پیغمبر علیه السلام مباشرت بیبیانو د پاره یا نبی له خوشبوئی ولګولا نو هغه نه بعد غسل وکړو نو غسل تر خوشبوئی لاړ آیا باب التلبید باب دې په بیان د تلبید کې تلبید دې ته ویل کېږي چې کڼ وغیرہ په ویښتانو باندې وګرځي محرم په سر کې یو شی وګرځي کڼ یو شی وګرځي چې دا ویښتان مجتمع شي بعد د با سره جمع شي پراګندنی وی دا ویښتان په دې کې سپږې پیدا نشي نور سيزونه پیدا نشي دا ویښتان داس یو ځای شي نو دا جایز دی وفي قال حدثنا سليمان بن داود المهدي قال حدثنا ابن وهب قال قرين عن مشهد عن سالم عن عبد الله النبي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول منبئا وفي قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا عبد الله قال حدثنا محمد بن اسحاق عن عامر عن ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بلغ رسول الله بالعصر النبي عليه السلام تلبید د سر کړي تلبید کړو نبی صلی الله علیه وسلم بچا باندې په اصل باندې کعسل شي معنا ته نه مراد ده چې ما یغسلو به راس نبی صلی الله علیه وسلم تلبید کړو
ختمی وغیره پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې نو دا استعمال کړی و. وایا باب فی الهدی باب دې په بیان د هدیه کې هدیه چې سړی ولګي ما يهدي الى الحرم شاد دې بقره دا اوخ دې بدن دا سيزونه ته ولګي دا حرم ته چې دې ولګي بیت الله ته هدیه ولګي چاته حرم ته چې دا الته ذبح کړي شي دا حلال کړي شي دغه هدیه لګلا د دې کې چې دنو فضیلت او ثواب دی. پیغمبر علیہ السلام دا په هغه صورت کې کوي چې سړی حصار شي بیمار شي دشمن د وجه نه بیمار شي واپس راشي نو ته به هدیه ولګي دغه هدیه به الته حرم کې ذبح شي نو چې ذبح شو الته ته به د احرام دې تړلې وي د احرام نه به ته خلاصېږي ته به حلال شي. پیغمبر اسلام د حدیبیه په کال باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هدیه لګلې او وابي قال حدثنا نبي قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن مهار قال حدثنا يزيد بن زريع عن النساء قال قال يعني النبي جاء قال حدثني مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى من حديبيه بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په هداياو کې وخو کان داوود ابي جهل فی راسه پسر د دې کې مراتب نه پوزره د دې په پوزه کې برۃ فضتنا برۃ فضتن دې کې حلقه د سپینو زرو وا پد کې د سپینو زرو حلقه د اچولې وا. قال ابن منهان وی برۃ من ذهبنا یو حلقه و د چانه د سرو زرو د زیړو وا زیړو حلقه و دا وخې پکې ولګل زادنو فعلی یغیظ بذلک المشرکین چې ورسیږي غصه په دې باندې چې دا حلال شي مشرکین په باندې خپه شي چې زمونږ سردار او زمونږ د مشر اوخ دی نیولې دی هغه راول ته چې دغه دی حلال دی. وایا باب في هذه البقره وایا وفي قال حدثنا موسى قال حدثنا ابراهيم قال قرين بن شهاب عن بن عبد الرحمن عن عائشه رضي الله عنها وعن زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان محمد صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع بقره واحده پیغمبر اسلام دې اشاره دي د کوي چې ازواج د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دام د آل د نبی علیہ السلام نه دي ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دین یو بقره عن آل محمد من اهلی صلی الله علیه وسلم نو ازواجم پکې داخل دي. ابي قال حدثنا عمرو بن محمد بن مهان الذي قال حدثنا الوليد بن الافزان عن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن دخل النساء وقال بينهن باب في الاشعار باب دې په بیان د اشعار کې اشعار دې ته وي چې یو د جانبینو یو طرف د چا د قبض اوخه دا چیرې کې چې دینه وینه اوبېږي دا وینه چې اوبېدله خلکو ته معلومات وشي چې دا نشاندهي کړې ده دا هدیه ده چې دا به حرم ته ځي چې خلک تعارض ونه کړي خلک دا ونه نیسي ځکه د بیت الله او د حرم احترام خو هر ټولو مشرکانو هم کوله کافرانو هم کوله د مشرکانو کافرانو هم تعارض نه کوله احترام یې کوله دې دپاره ته نشاندهي کا نو هغه به سي د حرم ته ځي هغې باندې څوک تعارضه دا نه کېدي ته اشعار ویل کېږي چې دا قبه دا ولګي یو طرف ته سرمنې وشلې غوښه نه سرمنې وشلې هغې نه وینه لاړه شي ښکته په دې وړیو باندې اوبهیږي په دې ویښتو باندې نو هر سړي ته معلومات کېږي چې دا هدیه ده او حرم ته روانه. وابي قال حدثنا ابو الوليد الجارسي وحفظ بن عمر قال حدثنا شعبة قال قال ابو الوليد قال سمعت ابا حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج من الحليفة فمدع ببدنة فعشر من سفر السنة من الايمن ثم نبی علیہ الصلوۃ والسلام مونږ د ماسپخین مراد په نه ظهر د یوم ثانی د ذوالحلیفه کې بیا را بلوک نبی علیہ السلام په بدن باندې فاشعرها چیرې کړه دی بدنې لرا من صفحة سنامها طرف د قبض دی الایمن خی طرف تا ثم سلط عنها الدم بیا غینه بعد مسح کړي لدینا وینا راواغستله او په ګوته باندې نو هغه په باندې وهله په دې وړو باندې وهله چې خلکو ته پته ولګي وقلدها بنعلين دی بدنی ته قلاده واچولان بیلی واچو دو بنعلين په دوه پڼو باندې هغه وتغاړ کې واچول خلکو ته پته ولګي ثم اوتیا براته وګړي شو براحلته بناقتی پناقید نبی علیہ السلام باندې فلما قعد عليها نبی علیہ السلام استود به
استوت به نبی علیہ الصلوۃ والسلام برابر والے او په پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باندې علی البیداء په بیدا باندې کله چې دا وخا بیدا ته ورسله بیدا هغه ډاک ته ویل کی الا شیء بها چې ایست شی پکې نه وي دې کې دا بیدا دا یو زید نوم دی یو زید په مابین د مکی مکرمه مدینه منوره کې چې پیغمبر اسلام کله برابر شو استوت وخته خطل وکړ بي دا وخي به په پیغمبر اسلام باندې علی البیدا په بیدا باندې وخت النبی علیہ السلام په سیر د بیدانا اهل نبی علیہ السلام الحج د چا د حج احرام د حج پیغمبر علیہ السلام دا او تر البیدا مقام ته چکل ورسیدل نو دینه معلومیږي چې دا اشعار شوی اشعار دی ویل دي ته ویل کیږي چې د دې قبض دا یو طرف چې جنو دا اوه او دا چيري کخي طرف نيزي باندې چړې باندې چقو باندې تیری سیز باندې چې وینه تنه اوبې اصل کې اشعار دا اعلام توي اشعار د شعور نه دی شعور اعلام توي شعور علامه توي دا اشعار الهدیه دی وجه نه دی چې دا علامه شي په دې باندې چې دا بهدیه ده او دا مستحب ده پته ولګي چې دا هدیه ده کورک شي نو خلګي واپس کیا د بلی چا په مال سره ګډ شي نو خلګي جدا کیا نو پدې کې دا چې دنو اظهار د چا د شعار ده تنبیه ورکی پدې خلکو ته پدې باندې چې دا هدیه ده او حرام ته چې دنو دا روانه ده جانب د سنام ایمن خي طرف د قبضه به وای دی حدیث نه معلومیږي چې اشعار مستحب ده تقلید په هداياو کې مستحب دي د ابل وغیرہ جمهور علما سلفا وخلفا په دی باندې قول کوي امام ابو حنیفه رحم الله هغه اشعار ته چې نو بدعت ویل دي یو خدای دا مسلدا علامه سیوطی رحم الله وایي چې دی ورته بدعت ویل کی احناف مکمل د اشعار نه انکار کړي نه دي انکار نه دی کړی مکمل چې دا بني لیکن د احناف جو امام ابو حنیفه رحم الله داغي مقصد دا دی چې اشعار د بدني د پاره دی چې او ساتل شي حفاظت وشي د نور او خان نه د امتیاز چې جنو دا وشي خدا احناف ورته مکروه وي دا اشعار د خپل زمانه د جاهل او د ناپوهي خلکو ته نه مراد د کاغي به اشعار کول اشعار کې مبالغه کوله سرمن سره بغوخه کاټ وخه کاټ را ساروي بروانو هغه بلاره کې خصا شو نبی به ساروي ته نه مل شو نبی رسول الله د امام ابو حنیفه رحم الله مقصد صد باب د عام خلکو باندې تاسو دې کې رعایت ولې نه ساتي که یو سړی په خپل حد باندې اشعار کوي سرمن کاټ کوي او واده کټ کوي نه دا قب چکم وی جلد کټ کی وه کاټ کوي نه دا مکروه نه ده او بعض خلکو دا جواب کړي چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اشعار ذکر کوله چې مشرکینو با تعارض نه کوله هدايا او د پاره اوس چون کې مشرکین نشته اوس به اشعار نه کوي اوس ضرورت نشته جمهور علماء وی احناف چې د اشعار شته اوس ضرورت دی اشعار شته دی خدای یو علامه دی دا یو نه دا مستحب ده اوس مستحب ده خود اشعار د خپل زمانی یادی چې هغه به مبالغه کوله هغه به ذریعہ او سبب د ساروی د هلاکت وګرځي د کسرمن نه غیر چې په کاټ کې دانه اگر وطن دا روانه وا دا به خراب شو خراب بشو بدبوی به وکړ څنګه به وکړ ساروی به تنه ملش او چې आवाज سرمن کټ کی وینه پیرا او بیږي نو دا به نقصان نه کی سرمن اوچ شي نو هغه نه هلاکت ذریعہ نشته نو دی مبالغه کوله د صد باب د پاره امام ابو حنیفه رحم الله ویلي چې تاسو بالکل اشعار مکوي د دې پاره خلکو د اشعار هغه کم اندازه د غیر رعایت نه ساتي وایا ابي قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى بن عمر بهذا الحديث بمعنى ابي الوليد قال ثم صلى بيده قال ابو داود رواه قال صلى عن النبي صلى الله عليه وسلم
بیده لفظ صرف زیاد کړي د پر امام ابو داود راو مخکې تار نور غره ثم سلط عنها دم دو بیده قال ابو داود هذا من سنن اهل الرسول الذي تفرد به امام ابو داود د حدیث دا د حدیث او د چانه د اهل بصرونه دي هغه چې دی په دی باندې متفرد دي ابي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سفيان بن مسعود بن مهران رضي الله عنه وقال انما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحديث فلما كان بذرحه قلد الهدي واشعره واحتمل قلد الهدي زرند کړه د دې په ونه کې قلاد لاره او اشعاره اشعار او ک نشان دی کړه او نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دینو او احرما دخل في الإحرام وفي قال حدثنا أنه قال حدثنا سفيان بن منصور عن ولا مشهور عن سليمان الأخرج عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على غنم مقلدة أهدى هديه کړه نبی له صلوات والسلام غنم مقلدة تقلید د شات چې کوم نه دا معتاد نه دی تقلید د شات چې کوم نه دا سنت نه دی امام شافعی مولا په دې حدیث باندې دلیل نسی چې د غنم تقلید چې کوم نه دا بکې امام احمد ابو ثور ساقم راوی ابن حبیب دا مسلک او مذهب دی امام مالک امام ابو حنیفه مولا ویلا تقلد ولی ذکر اشات چې کوم دی دا ضعیف دی د چانه د تقلید نه کدا واچ لار کې روان دي خوراس کا کوي چې ته ون خطونه به ځان خلاصول نه شي کمزور دی مال ته بوټي پوری وونه خلی ونی پوری وونه خلی هغه ځکه وسات نه وځي او پاتې شو اوخ وغیرہ هغه په خپل قوت طاقت باندې کولای شي چې دارس مزه پکې وي هغه زورو کې هغه وشلې او هغه لاړ شي او دا هغه چې دی دا چې دی ګړه بيزه دا کمزوري وي نو هغه ځان خلاصول نه شي مال ته بنختی وي نو مال ته وفات شي نو باب تبديل الهدي باب دې په بیان د تبديل د هدايا او کې دا جایز دی او که جایز نه چې هدیه ده هغه هدیه بدله کې په بلې هدیه باندې آیا ابي قال حدثنا محمد بن سلمة عن ابي رحمه قال ابو داود ابو عبد الرحمن خالد بن ابي يزيد قال محمد بن محمد يعني ان سلمة روى عن حجر بن محمد عن جابر بن جابر بن انصاري بن عبد الله النبي رضي الله عنه قال هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بختي دا بختي هغه خراساني اوخته ویل کی بختی هغه وخت ویل کی چې متولدی بین العربی والعجمی د عربی او د عجمی نه پیدا شي پلار عجمی د مور عربی دا پلار عربی د مور عجمی دا دیته بختی وخ ویل کی فاعطا ورکړه عمر رضی الله عنه ورکړه بها په بختی باندې 300 دینار 300 دینار ورکړه آیا بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا البخت يقابل بها 300 دینار ابيعها تقدير دم نسي خرڅ کوم په دې باندې واخلم بدنن کثیره ډېری بدنی په باندې واخلم ځکه دا خو دې باندې ډېری بدنی کی قال نبی رسول الله لا تبيها مخرسوا ان حرها اياها ذبح کا دی بختی لرا خاصتا ولا تبدلها دا بدل وما تبديل مکوا قال ابو داود وی هذا دا معنا د نبی اسلام د بیعنا ذکر وکړه لانه کان اشعارها دی اشعار د بدنې کړي نو هغه نشاندهي کړي وا نو په دې حدیث کې دلیل دی په دې باندې چې تبديل د یو هدیه په بل باندې جایز نه دی حدیث نه دا معلومي منګ وایو کچې ته هدیه دوه قسم سره ده یو هدیه تطوعا ده حضرت عمر دی لانو چې کوم هدیه ودا تطوعا وا د دې تبديل جایز نه دی ولی دی د هدیه اغسته دا پنید د هدیه باندې اغسته دا د نفلی دا امدا متعین شوا تبدیل جایز نه دی او کدا واجبا علیه وی واجب وی داغه تبدیل جایز دی خود دلته به د حدیث کا واجبی شي نو مونږه حمل کو پچا اولا او افضل باندې تبدیل کول شي اولا او افضل داده د دې تبديل مکوا او که تبديل دی وکنو تبديل جائز دی وایا باب ما بعد هدي وقاما باب دې په بیان دا غچا کې چې ولګي هدیه حرام تا وقام ببلده او خپل خار کې دی هدیه حرام ته ولګي وایا ابي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت قدرت بين قلائد من رسول الله
فتلتو قالای د بدن رسول الله صلی الله علیه وسلم فتلتو ماتا وکړیو قلادی د بدنو د پیغمبر اسلام بدنه جمع د بدن تند د نبی اسلام قلائد قلاده جمدا وهو ما يعلق في العنق غاله کی اچول شي دا قلادی دامه تاوی کړي بيدیس پر پلاس باندې ثم اشعرها وقلدها بدوخي نشان دی کدی لرو قلادی ورته په غاړه کې واچو ثم بعث بها بنبي الاسلام نګلو کړ بیت الله تا وقام بالمدینه نبی صلوات والسلام په مدینه منوره کې وما ذهب الى البيت نبی الاسلام بیت الله تنولان نشد حج او عمره د پاره بلکې مدینه منوره کې فما حرم عليه شيء كان له حلا فما حرم عليه شيء د وجد لګلو د هدیه د وجنا کان له حلا چې مخکې د باس لګلو د هدیه نه کوم شي حلال نبی له صلوات والسلام هغه نه من معنا دادا پیغمبر علیه السلام احرام منتړل فما حرم عليه شيء نبی له صلوات والسلام د محظورات د احرام نه معنا دار پیغمبر علیه السلام هدیه ولګل خو احرام یې ونتړل چې احرام یې ونتړل د محظورات د احرام نزان نه ساتلا امام نووي وی دا دلیل ده په دی باندې استحباب د باز د هدیه چې هدیه ولګه چاته حرام تا او چې چا هدیه نه ویلګي هغه د لپاره مستحب ده چې بل چا سره چې د هغه هدیه ولګي او بل دا مسله معلومه شوا چې څوک هدیه ولګي دا محرم په دی باندې نه ګرځيږي او دی باندې هغه شی نه حراميږي چې محرم باندې کوم څه نه حرام دي دا مذهب د جمهور علماء ده مگر یو روایت د ابن عباس ابن عمر ابن عطا راغله د سعید بن جبیر نا نو هغه دا وی کله چې د هدیه ولېګلا نو دا بزان ساتي د هغه سيزونو نه چې محرم د کوم سي نزان ساتي محرم د کوم سي ځان بساتي اگر کدا محرم ګرځيږي نه مگر سړی په نیت د احرام باندې او به هم ځان ساتي چې هدیه ولګلا محرم د پاره چې کوم سیس قبول جایز نه وی دي د پاره جایز نه دي خو البته محرم نه دي ځکه محرم د پاره نیت په کار دي نیت د احرام نه دی کړي خو به هم محظورات د احرام نه ځان ساتي لیکن صحیح مسله دا ده چې کوم د جمهور علماو مسلک او مذهب ده دغه احادیث دا د هغې دپاره دلیل چې نه دا معلومیږي چې هدیه ولېږي دا سړی محرم نه ګرځېږي د محظوراتو د احرام نه به ځان هم نه ساتي او د دې حدیث نه دا مسله معلومه شوه چې جمع په مابین د اشعار او تقلید کې په بدنو کې دا جائز دی غواګانو کې جایز دی غواګانو کې جایز دی او بل دا حدث مسله معلومه شوه چې کچې ته یو سړی هدیه ولېږي اشعار وکي اړه کې ورته قلاده واچي د خاریه نه نو دغه قلاده دا به وی د دې سړي د پور د هغه دا به وی ورسره د تقلید اشعار دا به هغه وخت پورې حين يحرم من الميقات یا د میقات یا د غیر میقات نه تر څو د احرام تړلی ندام ته معلومه شو خو کده بدنی دې کې جمع کې نو جمع مستحب ده ځکه بعد اشعار معلومات نه نو قلاده هغه به ویني چې غاړه کې قلاده ورته اچولې ده نو دا حرم ته روانه ده نو دې ته به تعارض نه کې نو دا به دې ته مشرکانو هغه کې مشرکانو خو د هدایا او د بیت الله شریف د هغې د نظرانو د هغې به ډېر احترام کول آیا وبه قال حدثنا يزيد بن خالد بن حمدان وقتيبة بن سعيد أن ليث بن سعد حدث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة فأفتل قلائد هديه ثم لا يتنم شيء مما يتنم المحرم فأفتل قلائد هديه ما تاوولا د هغه قلادې د هدیو د نبی صلی الله علیه وسلم هغې دپاره مې وژغونې تاوولې هغې دپاره مې چې دی نو قلادې جوړولې چې دا ورته غاړه کې واچي ثم لا يجتنب شيء مما يجتنب المحرم وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر مفصل قال حدثنا ابن عن القاسم بن محمد عن ابن سليمان زعمان وسمع من عمر بن ولم يحفظ حديث هذا من حديث هذا ولا حديث هذا من حديث هذا قال قالت ام المؤمنين قال د قاسم ابراهيم دواړه وی قالت ویلي د ام
المؤمنين حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحدی آیا بالحدی فنقضت وقال نبي بيمينين كان يتلقى مصبر من حلال ما يأتي الرجل من أهله ذکر دا وی نو ذچوما حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وی لګلو کړ نبی صلی الله علیه وسلم په هدايا باندې فانا ذچوما نو ما فتلت قلائدها مبدلو تاو میکړه قلادی د دې اوخان به دې په لاس باندې من عهنن د وړیونه عهن هغه وړیو ته ویل کی چې هغه ترنګ ور کړی شي دینه می جوړ کړیو کان عندنا ذما سره و ثم اصبح فينا حلالا ياتي ما ياتي رجل من اهله لکه نبی اسلام حلال د محظورات او د احرام نزان ساتل نه اگر که هدیه لګلې وا نو دا جمهور علما وي مخکې تیر شو بعد ایمه وینا د دینه بزان ساتي وایا باب دې رکوع په بوتنی باب دې په بیان د سوریدلو د بوتنی کې بوتنی باندې سوریدل ستاده پردا هدايا او باندې دا جائز دی که جائز نه دی وایا ابي قال حدثنا قال كان مالك بن سناد عن النبي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسوق بدل فقال اركب سور شپی باندې قال دي رجل ولنا بدنه دا بدنه دا هدیه ده کنه څنګه پیسو قال اركبها سور شا ويلك في الثانيه وفي الثالثه دویم دریم ضرورت بیخ دیوزه پښتو کې وي تباشي سور شپه ویلک نو مسله دا ده د دې حدیث نه دا معلومیږي چې رکوب د بدني چې تا هدیه کړی وي بیت الله تریږي دی باندې سوردل جایز دی او دا ولی ورته نبی رسول الله وي سور شپه باندې د کدا محتاج دی تعب دے مشقت دے ورتا تکلیف دے ورتا یو زړې دی علاقېږي ملکېږي تباکېږي هدیه ورسره دا سوریدلی شي په باندې سوریدلی شي او دلته پیغمبر اسلام ویله کوي د دې اصلي معنا ته مراد نه ده ویل حزن ته وي ویل هلاکت ته وي ویل مشقت ته وي تکلیف کی واقع شي تباہ و برباد شي په عذاب کې شي د دې احادیثونه معلومیږي چې سوریدل په هدايا باندې دا جائز دی فرق نشته دی واجبي وي که تطوعي وي دا جائز دی کان تطوعي هم سوریدي شي که واجبي هم سوریدي شي دا د عروه ابن زبیر ابن منذر امام احمد اسحاق ابن راویه مسلک مذهب امام نووي رحمه الله یو جماعت د علماء او امام شافعي علامه ماوردی همدارنګه ابن عبد البر یو حکایت د امام شافعي امام ابو حنیفه امام مالک نم کړي خو اکثر فقها جمهور فقها وای که په ضرورت په بناوي سوریدي شي بغیر د ضرورت نه نشي سوریدلې دا دلته چې سورلی شوی نبی رسول الله دا سړی تعب مشقت کې واقع شوی دی تللی نه شي مدد نشي کولای سور شاه هلاکیږي امام ترمذی رحمه الله د امام احمد اسحاق ابن راوی امام شافعی رحمه الله او همدارنګه بعض احناف اغي دا جواز چې کړی دی دا بالاستقرار دی دا د استقراری حالت دا سړی مستر دا محتاج ابن منذر به د امام شافعی مولانا حکایت کړی دی چې دا سړی د پاره چې کلام رکوب کوي مستر او محتاج دی دا سړی د پاره عیب نه دی دا عیب نه دی نو بیا سوري دی شي او کچې ته په دې هداياو کې نقصان راغی امام شافعی مولا امام ابو حنیفه د په دې موافق دی که په هدیه واجبه کې نقصان راغی نو دا نقصان به دا ورکوي کدا نقصان په کې راغی واقع شو نو دی باندې دا نقصان شته زمان د نقصان په دی باندې شته تاوان وو ابن عبد البر د بعض اهل الظواهرنا حکایت کړي او چې دا رکوع واجب دی ظاهر امر راغلی ظاهر امر راغلی نبی رسول الله ارکبها جمهور وی دا واجب نه دی دا اسوری ده ځکه نبی رسول الله هدیه لګلې دا سور شوی نه دی
نبی علیہ السلام خلقو ته ویلي هدایا ولګي هغې ته نه دي ویلي چې تاسې به باندې سواره شئ که دا واجب وی نه نبی علیہ السلام به په خپله سور شوی یا به صحابو ته د دې امر هغه کړی د جمهور علماو دپاره دلیل هغه حدیث د چا دی د جابر رضی الله تعالی عنه د روایت د جابر هغه د جمهور علماو دپاره دلیل موږ وایي دا پیغمبر علیه السلام ته سور شه دا سورېدل چې دي دا د استقرار دپاره دی سړی مجبور و محتاج و تعب کې و مشقت تکلیف کې و تللی نه شوه هلاک بشي مړ کېږي مضطر و محتاج بیا سورېدلی شي وایه وفي قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثني يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال اخبرنا ابو زبير قال سالت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ما قلت بالحديث فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اكتفى بالمعروف اذا وجدت اليها چې کله مضطر محتاج شي وخت د ضرورت کې بیا سورېدی شي حتی تجد ظهرا تر دې چې بله سورلۍ پیدا کړي وایه باب في الهدي اذا عقب قبل ان يبلغ باب د هدایاو کې چې هلاکه شي په لاره کې محل د ذبح ته حرم ته ونه رسېده په لاره کې هلاکه شوه وایه وفي قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا قال اخبرنا سفيان عن هشام عن ابي عن ابي الاسلمي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بيد فقال ان ابي منها شيء فانحره ثم اسمه مراد دارین اتفا نو دلته مراد داره که قریب شو هلاکت تا منها شی فانحره ثم اسبغنا له نو دې دپاره چې هغه نیای ونه خوري اسبغ نو هغې نه بعد چې کوم دی سبغه یسبغو یا سبغه یسبغو یا یسبغو نو ته به رنګ کې د دې باندې پړنه د دې فی دمبه ثم خل بین و بین الناس پرېږده ما عدا الاغنیا خوراک چې نو کې د چا خوښه کېږي غنیان به نه خوري دا د دې دلیل دی چې دا هدیه ده فقرا غریبانان مسکینان بیا وخوري پرېږده ورته وفي قال حدثنا سليمان بن حرب ومسعود قال حدثنا عمران حرب قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الوالد وهذا حديث مسدد عن ابي الدياحي عن مسلم سلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلانا اسلمي وبعث معه فلانا اسلمي نبی علیہ السلام ولېږه مراد د فلان اسلمي نه دا ناجی اسلمي مراد دی پیغمبر علیہ السلام ورسره اتلس بدنې ولېږلې وقال ارايت ان ذهب علي منها شيء يذهب علي منها شيء ما ته خبر راکا که عاجز شي سر د چانه د مشي نه په ما باندې یو شی نو بیا څنګه وکړم تللی نه شي کله څاروی مې مزل نه کړی هغه مانده شي دا پښې چې کوم دی زخمی شي وپړسېږي بیا تللی نه شي یا بیماري پرې ولګي بیا به څه ورسره کوم نبي علیہ السلام وایي تنحر هذا کا ثم تسبغنا لها بیا دا پړی چې کوم دی دا رنګ فی دمها ثم اضربوا على صبحتها په قب باندې ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أصحابك نبت تخري نبستا مرغري خلي لدينا أو قال من أهل القلق وقال حديث في حديث عبد الوالد اجعله على صفحة مكان يزرقها ثم اجعله دا نعل على صفحتها صفحة صنامها فزيد اضربها بان الداويل قال أبو داود امام أبو داود ويا اصل کې حاصل دا دی چې حدیث په معنا باندې دا جائز دی امام ابو داود وی سمعتو ما اوریدلی د ابا سلمہ یقول اغه ویلی اذا قمت الاسناد چې کله سند قائم کی ول معنا کفا کنو معنا د تکافی دی سند صحیح دی قائم دی کا حدیث الفاظ ته یاد ندی روایت بالمعنا کې روایت بالمعنا استاد پارا جائز دے حاصل دار چې روایت بالمعنا جائز دے لیکن روایت بالمعنا جائز دے د پاره دو شرطونه دي یو شرط استقامت د سند دے دویم شرط پکې استقامت د معنا دے چې په معنا کې تغییر پکې نه وي تبديل پکې نه وي ظاهر دار چې مراد امام ابو داود په دې سره دار چې اشاره کړی دا چې دلته چې د حدیث دا یو راوی نقل کړی وي دا موجب د ضعف نه دی چې د حدیث ضعیف شي ولی ځکه سند صحیح دی معنا صحیح ده معنا ثابت ده چې معنا هم صحیح ثابت وي او سند هم صحیح او ثابت وي نو د دعوه د تفرد دا موجب د ضعف نه دی په چا د حدیث وبه قال حدثنا عمرو بن عبد الله قال حدثنا محمد ويعلى بن عبيد قال حدثنا محمد بن اسحاق عن النبي نبي ان مجاهد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن يعني رضي الله عنه قال لما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحر 30 بيده نبی علیہ السلام دیش اوخی پلاس باندې ذبح
وامرني ما فنحرت الثائرها باقيها علي رضی الله عنه. خدا حدیث معارض د بل حدیث الته نحر بيدي 63 نبی علیہ السلام دلته 30 وي الته درش په نبی علیہ السلام ذبح کړي ونحر علي صائرها باقي ذبح او عدد دی اوخو دا پیغمبر علیہ السلام سخات ګوره سل اوخي هدیه لګلې د دوه روایتونو په مابین کې تعارض ته دلته دیش وي الته درش په توي ذبح کړي دي د دوه روایتونو په مابین کې تطبیق داده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذبح کړي بغیر د استعانت د غیر ندیش دا درد دیش نبی علیہ السلام په استعانت د علی رضی الله عنه باندې ذبح کړي دیش چې جنو په خپل ذبح کړي وي دا درد دیش هغه نه مدد او اختراوی شړا راوی نثارا تاوی کدا کدا کدی چې په خپل ذبح کړي او ما سیوال دینا علی رضی الله عنه په خپل ذبح کړي आवाज د اوخ ذبح کول یا د ساروی ذبح کول دا آسانه کار نه پیغمبر علیہ السلام مبارک ته الله داسې قوت او طاقت ورته ورکړي دا د څوک چرګ راوړي استاد دا چرګ ذبح کړي چاړه د تروړي خطیره چرګ ذبح کړي ته څه چل کې ها موټي بډ وهو پټکي کېدو شملې چې جنو سړی دی وتړو پټکي کېده صادر لري کو واسکټ ورته وباسو پیسې درا بډ وکې کنه کې او بیا له شاه صابون ورکې وبر وړه ګرمه څه چل دی چرګ نه لاړ کو چرګ تور دی وکړه چرګ دی لاړ دا آسانه کار نه منګ اکثر وشو خل حلالي کوي دا ودونو کې درشه استاد دعا وته نو دا ښه کار دی دعا باندې شروع کوي خدا خلکو دا ټینګ نیولي چې دعا دې نه کړي نو نه کی چې تا الله سوچت کړي نه نو سیمټي شروع کیږي نه سوچ دعا کړي نه ښه خبره ده دعا مخکې مون خورلې و خدای دې پریز په دعا ورته وکړو بس وتی اخلو یساجي ولې مو ته مونږ درته حلاله کړو نور خوري نو چې کله دا ذبح وکي قصاب ریشي ذبح وکي ساروی حلال کی متصله ته چې چانک بسکټ ورته کی هل تلاړ شي موټي بډو کینی بس چې اسکه چې تورې کړی یو می خیاله کړی یو می خیاله کړی دا نو ولته چې واغه ورته چې یاره دې ته زر ضرور کې چې وس می خیاله کړی تورې وکړي یو می بیا قسم درش په اوخي پیغمبر اسلام دا چاړه ګرځوله اوخه حلالول یعنی دا ګرځول دا آسانه کار نه خپل باندې ډېر سخت نو نبی رسول الله درش په اوخي دا په خپل باندې حلال کړی دي علی رضی الله عنه باقی حلال کړی دا د انسان په قوت او طاقت باندې دلالت کوي او یا قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا مسلم قال حدثني سواد بن ابراهيم عن ناشر النساء عن عبد الله بن عامر بن بحي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى الايام عند الله يوم منزله ورد اعظم ايام منزله په مرتبه کې د الله په نسبت یوم النحر دا یوم النحر قربانی پکې دا اختر مون پکې دا عبادت دي تکبیرونه دي درز غرض ثم یوم القر دا یوم القر هغه نه بعد به دا یوم القر دا هغه ورځ چې اتمه ورځ ته نږدې ده ځکه خل یقرون فيه بمنا بعد ان فرغوا چې دی فارغ کی طواف حفاظت نه نحرنا نو التلال شي استراحت کوي وهو اليوم الثاني دوی مراد اختر دوی مراد اختر دي ته یوم القروي ځکه دا ورځ د قرار دا یقرون فيه نو دی په مینا کې چې دی طواف د زیارت د نحر نه د دینه فارغ شي د دې التلال شي استراحت کوي قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنادانات خمس او ستين شداد راویش پک دے شک دے فتفقنا نزدی کېدل یزدلفنا شروع شوی دا اوخی یزدلفنا الیه دا نزدی کېدل پیغمبر اسلام د صد پارا بی ایتهن یبدأ چې د کمیونه پیغمبر اسلام شروع هر اوخی بداویل چې ابتدا شروع زمانہ و نزدی کېدل دا د پیغمبر اسلام معجزه و هر اوخی دا قص کولا چې ځان نزدی کې په نهر کې پیغمبر علیہ السلام ته دا د نبی صلی الله علیه وسلم کار معجزه او د دې حدیث نه دا مسله معلومه شو محبت د حیوانات او ګونګیانو هغه محبت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره هغه حیوانات
هغه ګونګیان هغه بے سر او بے سامان او بغیر مکلف هغه دا خوخی چې موږ د الله په لار کې مړ شو د الله تعالی رضا موږ ته حاصل شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام رضا موږ ته حاصل شي نو هر یو اوخه تمنا دا کوله چې زنیز دیشم پیغمبر علیہ السلام چې زما روح دې مخ کې اوذي د بلی اوخینا دا د پیغمبر علیہ السلام کارم معجزه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هر اوخه باندې ذکر او چې زما روح دې مخ کې اوذي زمخ کې شم چې پیغمبر اسلام زمانه راضي شي حیوانات هغه دومره پیغمبر اسلام سره د مینې اظهار کوي او زمونږ د مینې اظهار ماشاء الله هغه د حیواناتو نه سو چند او چد هغه دار چې پیغمبر اسلام احادیث تناسیو نو قلار خبرې پکې او 500 کې یو کس کې دي چې نسوارم پکې چو خبرې پکې کو دا نبی رسول الله احادیث سره مینه حیوانات او نبی رسول الله سره دا مینه هر او خنځ دي کېدله چې ما ذبح کی چې نبی رسول الله زمانه راضي شي نبی رسول الله پیغمبر علیہ السلام مبارک بچ خبرې کولې نو د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په مخ کې صحابه کرام بداسه ناسو کأن علی رؤوسهم الطير ځکه د نبی رسول الله خبرې خو حدیث لکه سرونو باندې چې مرغان ناس داسې په آرام باندې ناس د احادیث څه شي دي دا د پیغمبر اسلام خبرې دي قران کریم څه شي دی دا د الله تبارک وتعالى خبرې دي الله تبارک وتعالى په دې باندې نطق کړي دا کلام نفسی د الله تعالی قدیم دی دی باندې نطق کړي خبرې کړي الله تعالی کلام الله وې دي کتاب الله وې لګي دی باندې الله کما یلیق بشانی تکلم کړي په دې باندې نو ذکر دا وې بأيته يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما وجبت جنوبها قال فتكلم بكلمة خفية نو چې کله د دې دا روح به اوخت الوجبت جنوبها چې کله به دا پریوتله اوغدله په چا باندې په ډډه باندې قال عبد الله ابن قرطوي فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة پټه خبر نبی لم افهم زه په پوه نشم فقلت ما ورته ما قال نبی صلی الله علیه من شاء اقتطع چې کله دا په ډډه پریوتله ساتي اوختله نبی رسول الله ځان سره پټه خبره وکړه مور نبی رسول الله سوي نبی رسول الله علیه کده چا خوخه کیږي د دې یو حصہ وخه که اخلي خورل شي ودی نو ټوله خو نشي ولا بشا کول څه پیګل نظر سره د پرشتره چې کیږي نو د پریزر شته او غریبانانی مسکینانی هغه خوري یا د هغه زینه په خواب نور ملکونو ته تللا غریبانانو مسکینانو ته هغه بچی دنه مولتللا هغه بخورلا کیا یو سړی لګي هغه نه خوراک کوي نو خوراک نه جایز دي خورل شي وایا وفي قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن محمد بن عمران عن عبد الله بن الحارث بن ابي قال سمعت غافة بن الحارث بن زيد رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وجه بالبدن فقال ابن ابا حسن بدوين الرواني رضي الله عنه فقال له خذ باسفل الحجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسفل الحرب ونول اعلى پیغمبر اسلام وایا ثم دعونا بها البدن فلما فرغ من نحرها ركب بغلته وارد فعلي رضي الله عنه رديف جوړ کړ نبی رسول الله وایا باب كيف تنحر البدن بدنه بسنګ د دې نحر کې څنګه به علاله وایا ابي قال حدثنا عمر بن شباب قال حدثنا ابو خالد الاحمراني بن جرير عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال عبد الرحمن بن ثابت رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم اصحاب كان ينحرون البدنه معقوله اليسرى مربوطه قائمه اليسرى چپ خيبت قائمه على ما بقي من قوائمها پدری ولاړ او چپ خي و وتړه دریو باندې ولاړ دغه وخت کې ذبح کا دی وخت کې د حلال کا ابي قال حدثنا محمد بن حنبل قال حدثنا شيخ قال اخبرني زياد بن جبير رضي الله عنه قال قلت مع ابن عمر رضي الله عنه بمنا فقال برجل وهو يحمل بدنته وهي باركه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناغي ورته ویلي نو داوی زومه د ابن عمر سره په مینا کې یو سړی تیر شو بدنه حلاله ولا وهي باركة جالسة أغيثم لولي فقال ابن عمر تلي عصا قياما پورتك فولاله باندې مقيدة وترى يد يسرى دا چپ لاس وتړه چپ خو وتړه سنت محمد صلى الله عليه وسلم دا منسوب بنزل حافظ دي على سنة محمد صلى الله عليه وسلم
او یا تقدیر د مبتدا ده هو سنت محمد صلی الله علیه وسلم دا د نبی صلی الله علیه وسلم سنت طریقه ده مسله ده چې دا چپ په خې اوتړي نو مستحب ده چې نحر د ابل قائمتن وکي دا چپ په خې اوتړه امام ابو داود روایت نقل کړی د جابر رضی الله عنه چې ټول صحابه کرامو بدني چې ذبح کولی چپ په خې به اوتړله په ولاړه باندې ذبح کولی دا د اوخو حلاله ده په نحر سینه کې به حلاله د غوا میخي د ګړي بيزي مستحب دار چې ذبح وکم مستجعتن سملوا على جنبها الايسر خي طرف باندې سمله په چپ طرف سملوا او د دې درې پخې وتړه او یو پخې چې دنو دا پرېدا درې پخې وتړه درې وتړه یو پرې دا چې په چپ اړخ باندې سملې نو ستا لاس به ورته سیده شي په چا باندې پوهېږي که نه پوهېږي چپ اړخ باندې سملې چاړه به تخي لاس کې ونیسې او کته چپکو بابا یې نو بیا ولګېږه په ښي اړخ یې سملوه چاړه ورته په چپ لاس کې ونیسه باید سړی چپی چپه چې د هغې زور په چپه لاس کې کاڼه چې غورځوي په چپه لاس باندې غورځوي نو که داسې وي بیا دې په ښي طرف باندې سملي چې په ګس اړخ دې سملوه چاړه به ښي لاس کې ونیسې په چپ لاس باندې سر ونیسه په ښي ورته وتړو چاړه په ښي لاس کې ونیسه دا ذبح دا دلته چې ذکر شو دا نحر قیاما معقولتا دا د امام شافعي امام مالک احمد جمهور علما او مسلک مذهب دی امام ابو حنیفه ثوری رحمه الله وی چې نحر قائمتن و بارکتن برابر دی په فضیلت کې عطا رحمه الله وی قاضی عیاض د عطا رحمه روایت نقل کړی چې دا حلال ولا دا بارکتن افضل چې سیم له ودا افضل دی بروک افضل بعد خلکو دلته احناف باندې اعتراض کړي چې احناف وګوره مخالفت د حدیث نه کوي په دې مسئله کې مونږ دا خبر صحیح نه اصل مذهب د احناف دا دی چې مستحب دا دی او خانو کې نحر دی لکه صاحب د هدايي وی بدایي وی چې او خانو کې اصلي چیز نو دا نحر دی منشد غلطیا دادا چې امام ابو حنیفه رحمه الله نا یو روایت راغله دی هغه ما اوخه حلاله ولا په ولاړه باندې فلما اشق عليها کلمه چې دا سینه ورته پرې کړه نحر مې وکړه نو قریب دا او تختل چې خل حالات درې په خو باندې درد تکلیف نو دا لاړه منډه کې خلک به حالات کړي بیا غینه بعد ما عقیده دا جوړه شو چې بیا به زه نحر نکم الا بارکتن مقولة سملوما په خیب ورته تړم امام ابو حنیفه رحمه الله چې دا خبره کړې دواړه برابر دي د ضرورت په بنا باندې کته نبی رسول الله په ولاړه هلاکه کړې ده نو ته پیغمبر اسلام په شان د هوتل نه یې کړ نبی رسول الله چې کله اراده د نحر وکړ یزدلفنا الیه پیغمبر اسلام ته یو د بل نه مخ کې کېدلا چې ته اراده د حلال ولو کې نفرت کې هغه تختی نو په نفرت تیرته کې د هلاکت د خلکو ویره ده نو امزل چې د امام سے په نسبانه نهر قائمتن ده دا په ولاړه باندې وکي افضل ده او کویره د نفرت وی نو به کني نهر بارکتن وکا بارکتن ته ویره د دا بلاړه چې قلب حالات نو دلته راغله ابعثها قیامنا قیامن مصدر دے په معنا د قائمتن سره دے نصب علی الحال دے او مقیدتن معقولتن برجلنا وهي قائمتن چې د پخې تړلې شي وي درې خو باندې داوي دا څه شه دي سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نسب چې کوم دے منسوب دے سنتا عامل د پاره چې د مقدر دے اتبع سنتا او یا دا مجرور دے په نظر حافظ باندې به سنت بنظر الحافظ و علی سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم
او دلته رفم جایز او نصب دواړه چې دینو دا جایز نو ذبح کدی لرا قیاما منګ ویو کچیته د تختیدلو د خلکو د هلاکېدلو د نفرت خبرنی په ولاړه باندې او کوینو به سم لو ذبح وایا وفي قال حدثنا عمرو بن قال قال سفيان عن النووي ان تعالى ذكر الجزري يقول لنا عبد الرحمن بن ابي ليلى عن ابي رضي الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بني واقسم الجلود وجلالها ولم ينه بالجزار منها ما تأمرك پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما تأمرك نو ان اقوم على بدنتي چې زه ودرېږم په وخت د نحر کې د احتیاط د پاره په بدنو باندې کدا سل بدنې وي سل بدنې وي دا علا بدنتن په چا باندې بدنې باندې دی وخانو ته بدن ځکه ویل کېږي لعزمها او مذکر او مؤنث ټول باندې د بدنې اطلاق کېږي همدارنګ اطلاق د بدنې کېږي بچا باندې پیبلو بقرو غنم باندې اکثر اهل لغت دا ویا خو ډېر استعمال چې احادیثو کې راغلي کتابونو د فقه کې دا پوخانو کې استعمالېږي وخانو کې استعمالېږي او د دې حدیث نه یو څو مسلې چې دینو معلومې شوي یو معلومه شو لګل د هدیه او مستحب دي دویم دا د هدیه په خپل نه شول نیابت کې په نحر کې په قیام علیه کې امدارنګ دا جائز دی بل چاته ورکل کدا ویسا التحلال بل دا مسله معلومه شو غخي به خیرات زل به خیرات سرمن به ټول چې نو خیرات نو خم مستحب دار چې دی باندې خزین چې دینو دا واچا بل مسله دا معلومه شو چې قصاب تبصر نور کې ورسته برادي لا اعتل جزار منها شيئا زکاتیا دا عوض د عمل نه دا په معنا د بیع د جز د دینه دا جائز نه ده او بل دا معلومه شو چې مدد اغسل په نهر کې چې دینه دا جائز دی بل چانه مدد واخ دام جائز دی دا روان نو ذکر دا ویا واقسم جلودها وجلالها جلود جلال تصدق د جلال د هدیو ک زمام واګي ځکه پیغمبر علی السلام امر کړی علی رضی الله عنه ته د امر د استحباب د وجوب نه دی و امرنی نبی علیہ السلام ما ته امر کړی لا تل جزار منها شیئا قصاب تسم ورکوا وقال نحن نعطيه من عندنا چې موږ ورکول د چانه د خپل طرفنا قصاب تسم ورکوا قصاب هغه چې اوخ ذبح کی جزاتا نو دی وجه نو اجرت دا په معنا د بیع کې دی لا مدخل للبيع في شيء منها نو دا نه پیسې ورته ورکی د قربانی دا مسله ده ځانه ورته ورکی د ساروی یو حصہ ورته ورکی نه سرمن ارزانه ورکی یا ولګي وخه ورته ورکی راځي استه به ورکو اختیار ډیر د قصاب غریبي به به وخه نه ورکی پیسې ورته ورکا دغه چې وخه دی ورکړه ته خیراتی ورکی خدا په معنا د چا د اجرت کې ده المعروف کالمشروط ځکه بل قصاب ته ولې نه ورکې دي ته قرباني ذبح کړه قصاب نه پیسې مرګ نه تاسو نه پیسې چتا تاسو غونډیان کلیوال خلی نه مرګ د خیر باندې شان دغه خاله لک شان دغه خا چې دی ورکړه ځکه لګ دی ورکړه نو یو دوه دړي به ورکې ځکه دونه تکلیف وو نو پیسې چې ورکې زر 2000 ورکې نو چې دوه دوړې وخه دی ورکړل 10 کیلو شو نو هغه چې دینو لاړې شپږ ضرورت شي لاړې قصاب ټانګ کړي ناراویان در باندې او پیسې ډېرې واغس مخکې چې سرمنې ګران نه منه خیر دا سرمنې قیامت راته وي بس نو 3000 روپۍ سرمن وا 200 روپۍ به قصاب ورکړي نه تاسو نه سنه سرمن به ته نه واغس او هغه وخت حلالول په 600 روپۍ سرمن به 3000 دی به ته واغس یو سیزم ورکوم اویا باب په وخت احرام باب دې په بیان د وخت د احرام کې د میقات نا اویا ابي قال حدثنا محمد بن منصور قال حدثني يعقوب يعني ليلى قال حدثنا ابي عن النساء قال حدثني حسين بن عبد الرحمن الجزري عن سعيد بن جبل قال قلت لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال يا ابا سعيد بن اختلاف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم د
نبی علیہ السلام احرام کې اختلاف راغلی دا ولې دومره اختلاف راغلی وایا انها ضمیر د قصه دا انما كانت وایا اختلف الناس وایا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجه ولما صلى في مسجد الحليفه ركعتين او في مجلس دا دو رکعتونه د احرام نبی علیہ السلام او جبل احرام فی مجلسه احرام نبی علیہ السلام وته وایا فهل بالحج حين بلغ من ركعتين فسمع ذلك من اقوام فحفظته نو بعض خلکو دا اورید چې نبی علیہ السلام احرام وته تلبیه لري فحفظت عنه فحفظت الاقوام نو یاد کړ اقوام د نبی علیہ السلام نه ثم ركب نبی علیہ السلام وایا فلما استقلت به رفعت به پورتواله کو پیغمبر اسلام باندې او خدری احلا رفع صوته بالتلبيه نبی علیہ السلام आवाज پورته کو وادرك ذلك منه من ذکر نبی علیہ السلام نه دا اقوام قومونو دا احلال په هغه وخت کې چې کله دی باندې راحله چې کوم دی دا پورته شو دی وخت کې نبی علیہ السلام تلبیه ویلي وذالک دغه اختلاف په ابتدا د احلال کې ذکر راغلی چې ان الناس خلچ و انما كانوا يدور ارسالا راتل نبی علیہ السلام ته فوجنا جماعت فرقی ډلې فسمعوه يورد الحين استقلت بناقته چې پوتواله وکدا او خې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یوهلو چې نبی علیہ السلام حرام وتړل وایا فقال انما علينا استقلت بناقته ناقته دی بدا ویلي چې کله دا اوخه پورته شوی نبی علیہ السلام دی وخت حرام وتړ ولم يدرو دی ته پته نه وا چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم اهل قبل ذلك نبی علیہ السلام مخکې حرام تړلې دی وایا ولما علا فلما صعد وختل بشرف بيدا باني وخت پیغمبر اسلام شرف بيدا دا چې دنو صحرا دا بيدا هغه چې مخکې د ذوالحلیفین دا اهل نبی علیہ السلام تلبیه ویلي تلبیه پیغمبر اسلام دلته به ویلي اهل تلبیه ویلي اهل رفع صوته نبی علیہ السلام आवाज په تلبیه باندې وچت کو وادرک ذالک او من دک ذالک دا احلال د پیغمبر اسلام من هود دین اقوام قوم خلق دا واوردل وایا فقال انما علينا على شرف البيضاء چې نبی صلی الله علیه وسلم وختل دی ډاک باندې نو شر بیدا تا ویل هغه دې ته ویل کیږي چې دای څه شپ کې نیوي دا یو مخصوص زید قریب ذوالحلیفه تا و ایم الله دما دې پالا قسمی چې لقد اوجب فی مصلاه دما دې پالا قسمی لقد اوجب فی مصلاه انشاد احرام نبی علیہ السلام کړي د په ځکه چې کوم ځکه مون نبی علیہ السلام کو الته احرام تړلیو وایا وهذا حين استقل بنا قدوان حين على شرف البيضاء قال سيدنا ومن اخذ بقول ابن عباس احناف چې کوم دی قول کوي په ابن عباس باندې اهل فی مصلاه اذا فرغ من ركعته د دو رکعاتونو فارشو الته حرام تړل وایا وقال حدثنا قال كان كان مسلم وقال سالم بن عبد الله رضي الله عنه قال بيداؤكم هذه التي تكتبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجنا اغدا وی قال بيداؤكم استاسو بيدا چې کوم دا اضافت د بيدا مخاطبین ته مولا بسد وجنه ده ولذک بانهم كانوا ذکدی بداویل چې بيدا د احرام د پیغمبر اسلام کان منها ذک بيداؤكم ويا نو اختلاف د روایتو چې راغله ده په دې د احرام د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کې چې نبی علیہ السلام احرام دا د جمان نه تړلې ده ماند نو ورسته کوي استوا برابر شو پر راهله باندې او که شرف بيدا باندې وخته روایت کې دا روایت نه معلومه شو درې واړه ده کې نبی رسول الله تلبیه دا ویل نو جمع مابین کې دا امام ابو داود روایت کړی د مخکې حدیث کې امام محمد رحم الله و بهذا ناخذو دا زمون مسلک مذهب ایک سړی خو خوشوا چې دو رکعات مونږ کو هغه نه بعد حرام دی وتړي کو خو وشو چې کله په اوخ باندې سور شوب سورلی باندې موټر کې نه ځین حرام دی وتړي وکل حسن دا قول د امام ابو حنیفه د عام فقها دا غي دا مسلک مذهب دی ټول کوم ځکه حرام تړي دا تړل شي تاسو بيداؤكم هذه اشاره دا بيداتا تکذبون علی رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو دروغ وای په پیغمبر اسلام باندې مراد پکې د سره کې زم عمدن نه ده
بلکې د اطلاق د کذب شوی لعدم علمهم ځکه د دې علم نشته په ابتدا د احرام د پیغمبر علیه السلام نه چې د جمعه نه تړلې د مانځه نه وروسته خدا ځکه وایي ځکه د چې د مراد نه کذب عمدن مراد نه دی ځکه تاسو دروغ وایي ځکه ستاسو علم نشته چې نبی علیه السلام مخکې احرام تړلی دی بیداؤکم هذه اشاره دغه بیدا ته تکذبون علی رسول الله وسلم فيها په حق د دې کې او یا په حق د ابتدا د احرام کې د بیدا نه ما اهل رسول الله صلی الله علیه وسلم ابتدا د احرام نبی علیہ السلام نه کړي الا من عند المسجد مگر په نيز د مسجد باندې مراد نه مسجد ذل خلیفہ مراد ده حين استقلت براحلته چې پیغمبر علیہ السلام وخت په سورلې باندې د قزین نبی علیہ السلام احرام وتړلو ما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد عن مسجد الخليفة وفي قال حدثنا قال مالك سعيد بن سعيد مقويان وجد لأنه قال يحكي له من قال يا عبد الرحمن رأيتك تصنع قال على أحد من أصحابك يصنع قال ما هنا يا رجل قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين ورأيتك تلبسني على سبتية ورأيتك تصوم بسفرة يا أبا عبد الرحمن تاويل تصنع أربعة صاروا خصلتون كيبل سجنك ودا سشي وتاويل تنما سکے مگر رکنین یمانیین رکن یمانی او بل چې یمن طرف ته کوم د بیت الله شریف حصہ او بل رکن چې کوم طرف ته حجر اسود دی د دوار ته تقریبا یمانیین وي رکن یمانی رکن حجر ورأيتك تاوی نما تلبس اغند نعال سبتیا باندې اغند سبتی نسبت سبت تشوی دی دا سبت سرمنو دو غیانو ته ویل کېږي چې خور ور کړی شوي دې ته ځکه سبتي ویل کېږي ځکه د دې دا ویښته چې کوم دی قد ثبت عنها دا کل کړی شوي دا لرې کړی شوي زایله کړی شوي وي دې ته خور ور کړی شوي دا ویښته پې باندې نه وي ځکه ورته ویل کېږي سبتي هغه پڼو ته وایي چې هغې باندې ویښتان نه وي ورأیتک بل دې وینم تسبغ بالصفرا ږیره چې دی نو دا زیړی ورأيتك تاوين اذا كان بمكة هل الناس आवाज وچتای خلق आवाजونه په تلبیه باندې دار او الهلال چې کله ویری ملم یاش د چا د ذل حج ولم تهل انت ته حرام نه تړي حتا کله چې یو مترویه شي دا ته مورد ذل حج شي د تیر مترویه د کوي کېږي ځکه کانو ذو د يرتون فيه الماء نو دیو په دې کې دا وبر اورلې چې دیانو یسقونا و یسقونا دی وخت په لمزان سره وکول سار وته به ور کولې یوم الترویه ورته د کوي کېږي سار وته به ور کولې فقال عبد الله بن عمر ورته ویني وایا ما نه دلی پیغمبر علیه السلام چې مسکړي مگر رکنین یمانین دیا مسکړي نو ځکه زی استلام کوما د ارکان نبی علیہ السلام رکن یمانی رکن حجر مسکړي دي نو ذکر دیم دا دوړه مسکو ما دا قول د احناف هم دا ده وایا ومن يعلم سبيه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الذي ليس فيها شان ويتوضا فيها نبی صلی الله علیه وسلم په دې کې او داس کوه وایا فانا حضر البسام صبر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بها نبی صلی الله علیه وسلم په دې باندې ګیر رنگ ولا سبق د ویختان مراد یا د جامو مراد د خو مراد دلته ویختان ته نه مراد دي یو روایت کې را دي ابن عمر رضی الله عنه کان یسبغ لحیته بالصفرا دا ګیره وزیړه کړي وا حتا یمتل ثيابو من الصفرا زیړوالی نه جامې مرنګ وي چا ورته دا ګیره دی ولې دومره زیړه کړي دا اغل انی رایته صلی الله علیه وسلم یسبغ بیا نبی رسول الله ګیره په دی باندې رنگ کړي دا ولم یکن شیء احب الیه منها جامې باندې غوړي حتا پټکېم چې دینو دا رنگ کړي لکه اوس بعد خلګي چاغي دا ګيري سره کینو تازه چې سره کی بعد ته چل نه وردي مخم ور سره رسول کې بیلند جامې چې ویس پینې جامې هغه ټولي ور سره څنګه کی هغه ور سره رنگ اوایا انا حبنا سوامي ومن لا واننا ما رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث عن النبي احده وبي قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا مجاهد محمد بن مبارك عن انس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينه قال صلى الله عليه وسلم استوت به على البيداء اهل لب التربيه النبي صلى الله عليه وسلم وبي قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا صفوان حدثنا سلمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم
ذوالحلیفه کې نبی علیہ السلام ماسپخین منځ وایا هل رفع صوته بالتلبيه وایا قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابي علي بن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت محمد بن اسحاق يحدث عن ابي زناد عن عائشه بنت سعد بن ابي وقاص رضي الله عنها قال سمع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا اخذ طريق الفرع چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام اذا اخذ کله بچ نبی علیہ السلام ونیولا طریق الفرع دا فرع دا یو ځای د په مابین د مکه مکرمه مدینه منوره کې احل احرم احرام به وتل پر به د صوت په تلبیه باندې اذا استقلت براحلته کله بچ دی باندې دا اوخه چې دنو باندې برابر شو پیغمبر اسلام پورته شو احرام به وته وایا واذا اخذ طريق ومن على سفر جبل البيداء على عذا شرف اذا على جبل البيداء وایا باب الاشتراك بالحج باب دې په بیان د اشتراک په حج کې چې حج کې ته ولګيږي شرط چې دینو دا کېری دي حکم څه شی دی وایا ابي قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عباد بن عمرو عن هلال بن غفار بن عائشه بن عباس رضي الله عنه ان سبحان بن زبير بن زبير بن عبد المطلب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الحج اشترطوا حمزه استعمال محذوم ده څه شرط کېده ما قال نبی له سلام ورته نعم هاو شرط دې نو شرط چې نو دا کېده نو دا مسله معلومه شو چې هغه سړی هغه دا ویا چې شرط دې حاجی معتمر په احرام کې دا جایز دی څنګه هلکه کده بیمار شوما د مریض شوما د بدن حلالو ما دا جایز دی دا قول عمر بن خطاب علی رضی الله عنه مسعود د جماعت د صحابه او د تابعین دی امام ابو حنیفه امام مالک رحم الله بعد تابعین و اشتراسی نه دی هغه د پاره تمسک دلیل هغه د حجاج ابن عمرو انصاری رضی الله عنه روایت دی او همدارنګه یو حدیث راغلی د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه کان ينکر الاشتراط هغه به منکار کوله هغه به دا ویل علی حسبکم سنت نبیکم تاسو په خپل پیغمبر سنت کافی نه دی کته دی حدیث کې را دی ودا قضیه عین دینه مونږ جواب کو دا خاص دی په زباعته پوری زیاعته پوری دی پوری چې دینو دا خاص دی زباعته بنت زبیر ابن عبد المطلب اغي پوری دا خاص دا یو واقعه د عین دی باندې عام حکم دا کول نه شي علامه اصیلی رحمه الله وی ولا يثبت في الاشتراط اسناد صحيح بس اشتراط کې چې ته ولګيږي احرام وتړو شرط کې دی په دې کې صحیح حدیث چې دی نو دا ثابت نه دی آیا كيف اقول معنا دا نو ذبعت ویل فكيف اقول فكيف اشترط قال النبي عليه السلام داسي آیا قول لبيك اللهم لبيك ومحلي من الارض حيث حبستني ومحلي د احلال زمان من الارض مكنه حيث حبستني اغه دې چې زبند شو ملال قاری رحم الله وی بعض علماء دا ویلي تفسیر د اشتراط یعنی اشتریتی دا شرط کېره چې زه د احرام نه اوذما چې کوم دې کې د بیمار شوم زه عاجز شوم د اتمام د حج د وجنه اقضه کې بدن حلالوم لیکن بعد وی دا حکم نبی له سلام ورته ویلي د دې زبعته پورې دا خاص لکه نبی له صلوات والسلام حکم کړی دی صحابه وته احرام د حجم تړلې حج مات کې اوس احرام د عمره وتړي دا د صحابه سره چې د مغي پورې خاص ود بدا سنه کې حرام د حج تړلې احرام د حج مات کې احرام د عمره وتړي دا دغه خصوصیت نو دارنګ د زبعته چې پیغمبر اسلام وی شرط کېده دا د دې خصوصیت دا یو واقعه د عین ده یو قضیه د عین ده د زبعته پورې خاص ده حکم عام نه دی دینه موږ دغه جواب اللهم صل علی محمد او موبایل کې تلاوت کول بغیر د داسنه دا صحیح دي خبره دې کې ده چې موبایل کې تلاوت څنګه ده قرآن شریف اچول پکې څنګه دي اچولم پکې خني دي او موبایل کې چې تلاوت کې هغه تلاوت چې تا ته په قرآن شریف ملاويږي هغه په دې مصیبت کې درته نه ملاويږي
او قرآن شریف اچولم صحیح نه دی دغه دا خلاف ادب دی د کې دا نور سيزونه دا د نبی له سلام سخاوت چې نبی له سلام دومره او خسل او خدا ذبح کړ دا د نبی له سلام سخاوت علامه ده یو سړی راغی نبی له سلام نه سوال وکړ ما ته سراکه نبی له سلام ته لاشه د خپل کې چې څومره ګډي بيديري دا ټول ځان سره وېس دا د نبی له سلام سخاوت او چې کله قصابان پیسې اخلي یو سروي زبکی زر 2000 15000 3000 هغه صحیح دغه کې مشکل نشته او که قرباني کې یو حصہ کې عقیقې د پارغونی سیدا نیول شي دا مسله هو تیر شي غالبا دا وی زخو خدمه کړی دا او خدمه نسوار کوي نو خبره ده نسوار کوي او نسوار پر خودلو طریقه دا ده چې عزم او قصو کې دا دې لپاره دا چړنی سيزونم د میږي چې نسوار پری دي غټه خبره دې لپاره دارا چې عزم اراده او کې اراده قصو کې نسوار خپل پر خودلې دا دونه مشکله خبره نه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه طيبين الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب دې په بیان د هغه سړي کې یزنی چې زناو کې 50 سره په حریم سره زناو کې 50 سره په حریم سره آیا د دې سړي چې دینو د دې سړي دا جرم نو او دی باندې بچی دینو سزا دیتا هغه څور نو هغه خزا چې په دې باندې حرام موابدن حرام هغه سره چې دینو سوکي د هغه سره زناو کی چې موابدن په دې باندې دا حرام ده نو په شرع کې دا غي سره دا زناو کی وایا وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا طارق بن عبد الجهني عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال بينما انا اطوف على ابلي في بلدتي لا اقبل ركب الخوارج معهم لواء جماعت ركبان راغ سوارو جنډا ور سره وا فجعل الاعراب اهل بدوی اعراب باندې چانچو یتیفو نبی نو هغه احاطه کړي په ما باندې لمنزلتي د وجد قرب او درجه زما د پیغمبر علی صلوات و سلام سره هغه را باندې احاطه کړي ټول چار چاپیر را نتوشیو نو دا احاطه کړي و د اعرابو دغه وخت کې چې د پیغمبر اسلام په وارث را وایا نو دغه اهل رکب را یو خیمه ته هغه نه یو سړی وېسته فضربوا عنقه سټي ورته وه وته ولي خبرې کې درس مدا سټي ورته ول راځي چې قصه ختمه فسالت عنه ما د حال د مقتول تاسو کو سبب د قتل لده فذكروا دې ذکر انه اعرس بامراه ابيه دې نکاح کړی د خدي د پلار سره خپل مری سره نکاح کړی و صحابه کرام را سټي ورته وهل نو دغه سزا ورته ور وبه قال حدثنا ابو قصيد ربي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن زيد بن ابي حمزه عن علي بن سعيد بن يزيد بن البراء عن ابي رضي الله تعالى عنه انه قال يبيت عني وما هو ايته فقلت له اين تريد وقال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رجل نكح امراه ابيه فقال ان ذلك نو په بنا په قاعده د جاهلیت باندې فامرني نو ما ان اضرب عنقه واخذ ماله د دینه معلومه شو چې نکاح د محارمو دا موجب د کفر او د ارتداد که سړی دا وایي چې نکاح د محارمو سره وکړي دا حلال ده مسله معلومه شو سړی په کافر کیږي نو ځکه نبی صلی الله علیه وسلم خلول ویلار شي ورشي سټي ورته وایي ځکه چې دې ته حرام او ته حلال وي حلال او ته حرام په دې باندې سړی د اسلام نه خارج
وایا او في رجل يزني بجارية امراته باب دې په بیان د سړی کې چې زنا وکي په ویند د خزي سره د خزي ویند د ناغي سره زنا وکړه نو په دې باندې حد دا نشته وجدا شبهه ده ځکه سړی چې خزم ستاده کړي دی ویند د دام ستاده ماموت به دې موته وایا وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابن قال حدثنا ابن خالد بن مسعود عن حبيب بن سالم عن رجل يقال له عبد الرحمن بن حنين وقال جارية امرأتي بغي على النعمان بن بشير وهو امير اهل الكوفة فقال لأبين فيك بقضية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان احلتها لك نو کچیته د اخذ ته حلال کړی وی احلتها مراد احلال نه تحلیل د وته دی اباحت د بغیر تملیک نه خدي د تویلی دي زما متنګ وکړه کله دې سره ما 100 سل درید وهم وان لم تكن احلتها لك رجمتك بالحجاره فوجدوه قد احلتها له فجلدت او 100 سل درید چې دینو هغه وه دا حدیث دا متصل الاسناد نه دی په دې حدیث باندې عمل نه دي شکول ندی وجه امام ترمذی رحمه الله وی باسناد استراب به امام ترمذی وی اختلف اهل العلم في من يقع على جائره امراته چې په دې باندې رجم شته کنه نشته عبد الله بن مسعود رضی الله عنه تعذير ورک تعذير دې په اړه ورک چې ته خدای به خو باسي پښتنه وکړه کنه ملا علي مفتی نه پښتنه وکړه ما خدای دا غیوین ده دی وین سره د جماع کول شم کنه معلومات خو کزان ده پاره دومره نشي کول سست بلای مسله دا فقها داوي چې سړی د خزي په ویند باندې واقع شو کا عقیده د حلوا د کده تشاکل د املاکو د وجنه حد مطلقاً دفر ولکه خزم ستاره د خزي ویندم ستاره کچته عقیده د حلوا چې دام حلال درازم او کچیرتا دا عقیده نوا عقیده دا و چې دا ما باندې حرام ده به وکړه حد محسن باور کې که محسن وی دا نبی له سره ان کان احلتها له دا تاکید د اعتقاد د حل د دې کوي د جهالت د وجنه بلکې نبی ځان تصویر ذکر کوي صورت شکل ذکر کوي کدا خذ دې ته حلاله کړی وي د اعتقاد د حل وی نو رجم د فقيه خو نبی له سلام امر وکړ ورشي سل دوری وډبو